الرحمن الرحيم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون صدقت يا رب العالمين. دیده کہ اللہ رب العزت دفی دا یو رواج عام خراب عربی معاشرہ کی داغی دفی کئی دا آیات دا نازل شو رواج داو چه با عربو کی بعضی زینو کی خانا بعضی رواجونو چی دا قدام خبر مشهوره دا چه عربو مخبول نونی خخوری نطول عربو مخخوری دا فا عربو کسی قبیلی قبیلنی موجه ای بدا چه نطول عربو دا سنو دکشن با عربو کسی خطه کسی زیکی دا رواج بائی کی جسوب با بیمارو گوڑ باو مغسر بیوزه بیا روٹے نخوارد سوب بڑون تو مغسر بیوزه روٹے نخوارد لگا بیمار یا دارون تو گوڑو تب هم دا شک مچا سر یوزه روٹے نخوارد چیزی نخلق را تبدل دوی دی را تسبب دوی دریو دیو جاسا روٹے نخوارد اللہ رب العزت فرمائی چی دا سمت یو دغا رواج اللہ رب العزت فرمائی لیسا علی الاعمى نشتر بردون باندې حرج ستنگی ولا على الاعرج ونبا گڑ باندې حرج ستنگی ولا على المريض ونبا بیمار باندې حرج ستنگی ولا على انفسكم ونبا تاسو باندې پتاسو ستنگی نشته ان تأکلوا چې تاسو خوراکو کې من بیوتکم دخل کوروننا او بیوت آبائکم یا دستاسو دبدارانو د کوروننا او بیوت امهاتکم یا د میندو د کوروننا او بیوت اخوانکم یا د رونو د کوروننا او بیوت اخواتکم او یا د خوینو د کوروننا چې دایې څوک دی او بیوت اعمامکم یا د ترونو د کوروننا او بیوت عماتکم یا د ترویانو د کوروننا چې د پلار د طرفه وي او بیوت اخوالکم او یا چې دی د ماماګانو د کوروننا او بیوت خالاتکم او یا د خالاګانو د کوروننا چې ستاسو د پلار د مور د طرفه ترویانې وي او ما ملکتم یا هغه چې مالکان دي ستاسو لاسونه مفاتحه د چابیانو د هغې او صدیقکم یا د ستاسو د قریبي دوستانو د کوروننا لیس علیکم جناح الله وی بتاسو څه ګناه نشته ان تأکلوا جميعا چې تاسو خوراکو کې ټول په ټوله په یو ځای او اشتاته یا ځان ځان فاذا دخلتم الله وی چې کله داخل شوئ بیوتن کورونو ته فسلموا سلام واچوئ
علی انفسکم فزانونو باندې یعنی په خپل کور والا باندې تحیتا دا پیشکشی دا دعا دا من عند الله دا الله دا جانبنا مبارکتا برکت والا دا طیبتا فاکیزه دا برکت والا دا دین او د دنیا په حساب سره د ثواب په حساب سره طیبتا د ګناهونو نه پاکونکې ده پاکیزه ده کذلک هم دکه شان یبین الله بیانوي الله رب العزت لکم الآیات تاسو د خپل احکامو ادا لعلکم تعقلون دپاره دې چې تاسو پوه شئ. اوس خبره دا ده چې دا یو رواج په عربو کې او رواج دا ما تاسو ته وایي چې څوک به ګوډو شل به او څوک به چې دی ناربینا او څوک به څوک نو هغوی به داسې کړو چې د هغه سره به یو ځای خوراک نه کړو نو الله ربالعزت د دې نه منع وکړه چې داسې به نه کوي. دا خو یو اړخ شو. دویم اړخ یې دا شو چې دې کې بعضې کورونه خو داسې دي چې هغې کې ته به اجازت هم خوراک کولی شي لکه من بیوتکم کورونه د ستاسو او بیوت آبائکم یا کورونه د پلارانو ستاسو. نو پلاران چې دي وایي اصل رزق حدیث شریف کې راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث مفهوم دی هغه چې دی په کسب سره د حاصل کې کوم رزق نو د هغې خوراک د اصل رزق دی دا اصل رزق دی او هر چې بچي دي ورپسې په حدیث کې بیا راځي چې دا بچي چې دی دا د مور او پلار کسب دی نو دا بچي د مور او پلار د مال نه د دې د خوراک نه د دې د دې کولی شي خوراک نه کولی شي. الحدیث کې راځي لکه شان پلان چې د بچي نه کولی شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انت ومالک لابیک ته او ستا پلان دا ستا او ستا مال دا ستا د پلار لپاره دي نو پلار یې ضرورتاً کولی شي که چېرته ضرورت نه وي بې ضرورته هیڅ فیصده مال خرابوي بیا نه شي کولی او بچي چې دی دی چې تر څو بلوغته پورې نه دی رسېدلی نو که دې ضرورتاً کوي که اخوا دېخوا کوي نو ده ته اجازت شته خرابو ته به نه کوي نور چې دې څومره خوراک کوي د ضرورت نه ماسېوا هم کوي هغه کوي اجازت ورته شته حرام دی. بیا او بیوت امهاتکم دغه شان د میندو د کورونو نه نو دې کې څوک چې دي تا ته هغه جایز دي او څه کورونه داسې دي چې هغه تا ته اجازتاً جایز دي لکه ستا قریبي دوستان دي یا تا له چا د کور چابیانې درکړي چې زما د دې کور خیال ساته اوس د هغه په کور کې چې څه دي هغه ستا لپاره مباح کړي دي چې ته که ترې څه خورې نو خوراک دې کولی شي بېوده پکې بل څه دي بل څه دي ته دا یې خوراک کولی شي. دا یوه مسله. دویمه نمبر مسله درېیمه دا ده چې ضرورتاً ته د هغې نه خوراک یې نو ضرورتاً بیا ته د دې ټولو نه کولی شي ضرورتاً که ته بالغ هم او ستا ضرورت دی نو ته د پلار د لنم درکوي ته د پلار د مال نه وغیره نه خوراک کولی شي. دکه شان چې دی ستا سخت ضرورت دی ستا چې د چا سره څومره نږدې وراثت ستا نه چا ته وراثت یعنې که ته وفات شي او ستا په وراثت کې څومره نږدې کسي چې هغه ته وراثت رسي که تا سره شته او که نشته خو چې هغه ته وراثت رسي ستا نه چې څومره په وراثت کې نږدې نو دومره به چې دی غریب وي د ده به دومره حق په هغه وارث باندې زیات وي چې کوم ورته په وراثت کې هغه باندې به دا حق وي که هغه چاته مالدار وي حکومت یې وکړی مجبور شي چې به یې ده سره امداد وکړي. اخري سټپ بیا مال غنیمت او دغه دا اخري پوره بیا یو چې ضرورتاً شنو ضرورتاً د دې ټولو نه کولی شي. لیس علی الاعمى نشته دې څه ګناه په چا باندې پړون باندې لیس علی الاعمى نشته دې پړون باندې حرجون څه تنګي ولا علی الاعرج او نه په ګډ باندې نو تاسو پر سر خوراک کوئ تاسو سره هم دې خوراک کوئ حرجون څه تنګي ولا علی المریض او نه په بیمار باندې اوس خو درته وایي کاکا وایي خواله ورته شي کني تباه کېږي بربادېږي خیر دی که موږ ټول په یو ځای باندې په لکونو راغونډېږو خو چې ته وایې پسند په یو ځای ودرېږي. حرجون ولا علی المریض ونسه او نه په مریض باندې څه نشته
ولا علی المریض ونه په بیمار باندې سرشتا حرجون ستنګي ولا علی المریض ونه په مریض باندې حرجون ستنګي ولا علی انفسکم او نستاسو ما پتا سو باندې ان تاکلوا چې تاسو خوراکوږئ من بیوتکم د خپلو کورونو نه او بیوت آبائکم یا د کورونو د پلارانو نه او بیوت امهاتکم یا د کورونو د میندو نه او بیوت اخوانکم یا د کورونو د ورونو نه او بیوت خواتکم یا د کورونو د خویندو نه او بیوت اعمامکم یا د کورونو د ترګانو نه او بیوت عماتکم یا د کورونو د تروریانو نه او بیوت خالکم یا د کورونو د ماماګانو نه او بیوت خالاتکم او یا د کورونو د تروریانو نه د مونږ طرف چي او ما ملکتم یا هغه چې مالکان وي تاسو مفاتحه د چابیانو د هغوی چې تاسو مالکان ګرځېدلي وي د کورونو د چابیانو د هغوی تاسو اجازه درکړې تاسو مباح ګرځولي بیا ته خوراک کولی شي او که تا ته چېرته دغه څیز امانتن درکړي بیا د خوراک نشي او صدیقکم یا قریبی دوستان ستاسو نو چې قریبي کوم دوستان یو بل سره وټنا بیٹنا وي یو بل سره درد غم دا شریک وي نو هغې ته یو بل یعنې چې ضرورت شي وغیره شي د یو بل د پیسو نه وغیره اخره کې دغې ته راځي چې هغې د هغې نه فایده وچتولی شي لیس علیکم جناح نشته دی نو اوس دې په داسې دوه جانبه کېدلي وو چې څوک به خو هغوی به د ګډ ژوند سره به سره خوراک نه او بل جانب ته داسې خلک وباسي دغه ته مکه معظمه کې په مدینه منوره کې چې هغوی به د مېلمه نه بغیر د سره روټۍ نه خوړله چې بل بنده به ورسره و د سره به یې یوازې روټۍ نه خوړله دا به ورته یو شرم ښکارېده دا به ورته شرم ښکارېده نو 3 ورځې به یې مېلمه ته صبر کړو چې یو ورځ به مېلمه رانغی خوراک یې ونه کړو دویمه ورځ باندې به یې خوراک ونه کړو په درېیمه ورځ چې به مېلمه رانغی نو بیا به معمولی خوراک د ماسخوتنې وکړو معمولی شان بیا به په سبا باندې خوراک نه کوو که مېلمه بنو بیا په درېیمه ورځ په شپږمه ورځ به بیا معمولی خوراک داسې کسان وایي الله رب العزت فرمایي نه لیس علیکم نشته دی په تاسو باندې جناح څه ګناه ان تاکلوا چې تاسو خوراک وکړئ جمیعا په یو ځای او اشتاته یا ځان ځان له څه ګناه خو نشته تعلیم یو ځای دغه کړو ماته کې پکې روټۍ په یو ځای راغونډ شي خوراک وکړي هېڅ بجیت پکې نشته او اشتاته یا ځان ځان لکه څوک کوي اوس د لمو پراټه کړې ده ورته ویل چې زه به وایي پلار ته انتظار وکړم نو هغې غریب یا دونه ستړی شوی دی یا زه به ټانکي ته انتظار وکړم نو دا به بیا یخېږي هغه به بیا راپاسې به درته بیا چای ګرموي هغه به درته بیا ترکاري ګرموي نو دا ته د مور سره ښه کې که دا بد کې نه الله رب العزت فرمایي چې کوم ځای کې درته کوم اساني که په یو ځای خوراک یې نو برکت دی پکې ښه ده چې یو ځای راغونډ شي خو که ځان ځان ته کې هم اجازت دی ځان ځان ته چې کومه کې درته اساني هغه کار وکړه خوراک چې بیا کې نو حلال خوراک طیب خوراک پاکیزه هغه کوه د بل حق چې دی هغه مه وکړه بله خبره داره حدیث شریف کې راځي بخیله سره خوراک کوه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته وایي وایي بخیله سره خوراک وکړه یو بنده ته وایي بانډیچي راغلی هغه ته وایي بخیله سره خوراک وکړه هغه ورته وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث مفهوم بیان وایي زما لاس دا نه رسي پرې ته هغه چې وغه نبالي صاحب سره وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ستا لاس پرې ته ونه رسي او ټول عمر د هغه لاس بیا د دې نه اوچت نه شي الله ته خیر ورسي خیر بیا خوراک چې هغه به په ناسته باندې کې احادیثو کې راځي او کوشش دا پکار دی چې په ځمکه باندې وشي اوس هم بینیګانو چې کوم تحقیقات کړي دي نو دوی چې د میزونو نه چې ځمکه چې دی داخله جراثیم او یو څه بل څه چې کوم په میزا کې هغه نه یو په ځمکه خوراک کوي چې په ځمکه یې داخل او که بیا څوک په کوسې وغیره په دې کړي نو اجازه ته شته خو میز به ترې ډېر اوچت دی بیا د خوراک چې څومره آداب زیات دي دومره بې برکات زیات دي د هرې
نوړې به ادب او احترام کې شیخ سعدي رحمت الله علیه یو ځای کې لیکلي ابو وسائل شعر لیکلي دی هغې کې وایي غزل هغې کې وایي چې ته دا مه وایه چې دا یوه نوړۍ تا ته در ورسېدله نو داسې وي په دې یو نوړۍ کې زمیندار خپل کار کړی دی ځمکې خپل کار کړی دی د بوټي خپل کار کړی ور خپل کار کړی سپوږمۍ خپل کار کړی دی دغه د خولي اوبو خپل کار کړی اسماني اوبو خپل کار کړی هر څه پکې خپل کار کړی دی بیا الله رب العزت دا تعالی بیا پکې چې دی جراندې والا بیا دا زنانه د لاسونو نه وتېدو بیا ستا خولې ته دا رارسېده داسې په اسانه نه ده رارسېده نو خبره دا ده بیا په خیر اسمان د خوراک کې او د خپلې مخې نه به خورې حدیث کې راځي او که نوړۍ درته پرېوتله نو تکبر به نه کوې دغه نوړۍ به راوچتې حدیث کې راځي د حدیث مفهوم بیانوي وایي دا ته پته نشته لکه پلیټ به پاکې که چېرته خوراک در باندې زیاتېده نه داسې نه چې نور در کې ځای نه وي دا ته راپرېوځو یا کس دومره ډېر خوراک کړو چې بیا د هغې له دا سپړو وباسېدی نه شي چا ورته چې هلکه دا کاږه ورکوي هغه ورته کاږه نه یو بدلون رانه پاتې که دا پسې طریقه ورته نه کېږي خو لږې دا رانه چې دومره شي وروخېږي او ته وایې چې نه ولکه پلیټ پاک کړو پلیټ به بیا پاکې اول ځان پاک خبره دا د احادیثو کې راځي چې یو کس موړ شي کله بس د ده د مړېدو وخت د دې نه د لږ مخکې بس خو که دې لږه مخکې کله روټۍ بس کوي او په دغه وخت کې د پلیټ کې دومره خوراک وي چې هغه په 3 نوړو کې راځي درمیانه کې نو بیا د دې دغه 3 نوړی دا پلیټ کې پاکي او که نه اوس هغې کې ډېر خوراک د یو منټر سیریس هم ډېر زیات وي ځان د خوړې دومره شي او د راچولې دومره دي نو بیا د چې دی ځان پرې سنې نه کوي چې دی وایي چې وره راپورې بدلو ځم پته نه لري او ورسره ډېر ځان سره ښه دی یو بوټ د هغې نه کوي ورپسې نو خبره داسې ده لږ احتیاط پکار دی یوه خبره بله خبره دا ده بیا ما درته چې خوراک کې څومره آداب بعضې بزرګانو به چې ګوره خوراک هم کورنۍ به د کمپې نه بل خوا مخ نه اړو اوس هم شیخ ادریس صاحب دی الله رب العزت دی د رازونه ورنصیب کړي لوی شخصیت دی عالمي شخصیت دی ډېر کار د خدای په احادیثو په میدان کې واورو موږ هغه کسان لیدلي دي چې هغوی وایي چې موږ خوب کې لکه یعنې د چا طرف ته اشارې شوي یو څوک بیانوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په خوب کې لیدلي چې احادیث د ده نه وویل یا چا استحارې کړي دي دغه ځای ورته وښودلی شي هغه وایي چې ما به نوړۍ کوله نو د هرې نوړۍ سره به ما ویل الحمدلله خوراک د دې ادب او احترام داسې نه چې ته روټۍ راولې ډسبین ته یې ونیو دا د خلکو د نوې ګل والا کیسې دي او جدت طرف ته خلک ور روان دي دا ځکه رس طرف ته بیا چې دی حرمینو کې هم زنانو له ځای ورکړي وایي د رزاق خیال ساته وایي د رزق مه ساته د رازق خیال ساته د رزق مه ساته ما یې تاسو خو د هغه هم ډېر خیال وساته الله رب العزت هم تاسو ډېر خیال وساته مرکز در سره یې هغه هم الله دې مخلوق کړي الله دې د هرې فتنې نه محفوظ وساتي نو خبره داسې ده چې کوم خوراک دی بیا د دې نه علاوه خوراک به په ولاړه باندې نه کوي په ولاړه باندې که تاسو خیال کړي دا خورونه دا خوراک کوي دا سپي خوراک وي په ولاړه باندې بزرګانو لیکلي د هغې په حالاتو کې راغلي چې د داسې ځایونو نه هغې اکثریت واپس شوي دي چې کوم ځایونو کې د ولاړو خوراک دا اوس د نږدې ډول دی او بیا چې کوم ایثار شوي دي نو هغوی ورته ویلي چې بهی موږ له دا ناستې کوو نو یا څوک په کرسۍ باندې ته اجازت شته وی دی کړی دی او یا چې دی هغه ځای کې ناستې بچا دا خېټه خو بیا لاندې ده داسې د سر د پاسه خو نه ده چې انګریز په ولاړه خوراک کوي دی دې پوه شي هغه په ولاړه متیازې کوي دی دې پوه شي 1947 باندې په دغه کال باندې د دارالعلوم دیوبند اشنغل اخري فاضل مولانا مطیع الانوار رحمه الله موږ سره ملګري وو دلته کې اوس خو نشته باندې موږ تللي وو هغه نو د هغه زوی راته خبره کوله والد صاحب ورته ویلي والد یا هغه خپله والدلي هغه وایي چې مولانا ګلبادشاه صاحب دلته راغلی و رحمه الله نو هغه دا خبره کوله چې زه د انګریزانو ډېر شکرګزار چې ټول اریان شو چې دی خو ډېر سخت دښمن دی دې شکرګزار وی چې زه شکرګزار په دې چې د انګریزانو په چمچو ګل نه خوړلی ورته زمونږ دې بدان شروع کړو چې دې کې څه چل شته
هغه په ولاړه باندې شروع کړو موږ په ولاړه شروع کړو معنا راغلی دا حدیثو کې لکه شان په ولاړه مجاز معنا راغلی دا بغیر د ضرورت نه اجازه سانس کی راضی په بدن باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي استنزهوا من البول فان عامه عذاب القبر ځان د سانس د مجاز نو ساتي ځکه چې عام عذاب قبر د دین نه لګي خیال کول پکار دې خوراک کې د اختیار پکار دي چې څونه په سنت طریقه باندې حلال رزق د جهاد موړې خېټې ته ورولي دا خیال ورسره کوي چې د بل حق په خېټې ته ورشته خپل مسلې موږ ډېرې وایو په عملي تور بیا موږ کلتوري وو چې د دې ځای نور مولا کې ډول مسجد تک و تمہارا ډول دروازه ده خبره دا پکار ده لکه ملي تور الله دې توفیق راکړي کوشش دا پکار دی چې دسترخوان څومره یو ځای نو هغه کې اتفاق نه او حضرت جابر خان نو دا آیږي د خبرېدل نه برکت پکې زیات چې په یو طالبان برکت دا او نو اجازه شته ځان ته نه دی حدیث دی ډوړه ثابت دي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا څنګه کړی دی په دې باندې ليس عليكم نشتدي پتا زبانی جناح سکونا ان تقبلوا جميعا تاسو فراغو کې پيوزه باندې او اشتات یا ځان ځان فاذا دخلتم بسرګل چې تاسو داخل شئ خلاص داخل موسیقي فیو درستخان چې ناس یو ځان په لټ راوړي بل ځان په لټ راوړي بل ځان په لټ راځي یو ځای څه تناسب بیا خو ته هغه کوټي د وړو هغه کوټو لو بداغه پراله کې به چې ګول یو کوټي کې نه بل کې نه بیا په یو ځای څه تناسب مطلب یې دا خطبات وکړي نه درې کې نه چې قوان پکې پیدا شي چې سنت مدا شي او اجتماعیت وشي کوشش دا پکار نو ما درته یو د اجازه خبره نو اجازه کیسه نشته او کوشش داسې پکار دي چې زموږ نه چې زموږ په نظر کې وړه خبر یا وړنی حقیقت په باره کې به خیر وکړي زموږ باندې نشي ګوره تا کاسه پاکه کړه موږ به شرمېږو حدیث کې راځي دومره ثواب دی مسند الفردوس را نقل کړی دی لکه کعبه مبارکه چې چا پاکه کړه موږ به شرمېږو فإذا دخلتم بس هرگل تاسو داخل شئ بیوتن کورونو فسلموا على انفسكم سلام واچوي په خپل ځانونو باندې یعنی په کور والا باندې حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وي موږ د دې برکات لیدلې چې څوک سلام کوي کور کې سراسر برکت او چې کله سلام پاتې شي بیا برکت فإذا دخلتم بسرکل تاسو داخل شئ بیوتن کورونو فسلموا سلام واچوي على انفسكم بخبر ځانونو باندې تحیتا دا پیشکشی دا دعا دا من عند الله دا الله دا جانبنا مبارکتا برکت والا دا طیبا پاکیزه دا چې برکت والا دا پاکیزه دا یا برکت والا دا چې ثواب والا دا طیبتا او پاکیزه دا چې د ګناه نه سړی سلام پاکوي چې سلام عام کوي د ګناه نه سړی پاکوي مبارکتا برکت عبدالله بن عباس مبارکتا برکت والا طیبتا او پاکیزه کذالک هم دکشان یبین الله بیان الله رب العزت لکم تاسو ته الآیات احکامات او آداب لعلکم تعقلون د پاره دي چې تاسو پوه شئ الله رب العزت